السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ناظرین راغلی د طائف خاورې ته ماشاءالله یو طرف ته د طائف خاورې ته چې وګورو نو زړه هم خوشحاله شي ځکه چې ډېر پرفضا او ښکلی ماحول دی ماشاءالله. د موسم په اعتبار سره ډېر زبردسته او ډېر ښکلی ماحول دی. خو بل طرف ته که وګورو دلته د نبي صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان کن یادونه پراته دي. نو یو طرف ته د خوشحالۍ مناظر دي ځکه چې موسم ډېر ښکلی دی، روح پکې خوشحاله وي. خو بل طرف ته که وګورو نو د نبي صلی الله علیه وسلم هغه یادونه دلته پراته دي چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د ژوند یو عجیبه پاڼه ده، یو عجیبه تاریخ دی. دا مخامخ چې کوم ځایونه په نظر باندې راځي دا هغه مواضع دي او هغه مکانات دي چې په کوم ځای کې نبي صلی الله علیه وسلم کله هم د مکې د قریشو نه تنګ شو او د هغوی د ظلم او د ستم نه وروستو نبي صلی الله علیه وسلم چې کله د طائف طرف ته د دعوت تبلیغ دپاره روان شو، سفر یې شروع کړ، نو ډېر زیات ستړی د ډېر مزل په وجه باندې او بیا د ډېر مزل په وجه باندې ستړی چې کله هم دې ځایونو ته راورسېده نو دلته چې کوم هغه خلک وو چې هغه د دین سره مختنه او د نبي صلی الله علیه وسلم بعثت او د نبي علیه السلام صفات ورته معلوم نه وو، نو هغوی خپل ماشومان په نبي صلی الله علیه وسلم پسې ورپسې کړه او نبي صلی الله علیه وسلم مبارک یې په کاڼو باندې ایشتو چې هغه لهو لهان شو. دا د هغه مقام دی، هغه مواضع دي دا کوم چې تاسو ته په نظر باندې راځي د کسان جمع دي، دا هغه ځای دی، هغه مکان دی چې کوم ځای کې نبي علیه صلات وسلام په کاڼو باندې ایستلی شوی او دغه مکمل غر دی دا د دې سره متعلقه ځایونه دي.